نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. د بیت الله شریف سلورم تعمیر ابراهیم علیه السلام او د هغه زوی اسماعیل علیه السلام دواړو په شریکه کړی. اتم تعمیر د نبی علیه السلام د 35 سال په عمر کې د نبوت د میلاویدو نه وړاندې د مکې مکرمې په اوسیدونکو قومونو کې 12 غټ قبایلو نو اتم تعمیر اغي کړي. د ابراهیم علیه السلام او د قریشو په تعمیر کې یو څو فرقونه یو دا چې د ابراهیم علیه السلام په تعمیر کې په بیت الله شریف کې 2 دروازې وي. یو مشرقي چې کوم اوس دا او دویمه مغربي. په یو دروازه به خلک ورننوتل او په بل دروازه به خلک وتل. او دا اجازه د عام خلقو ته. قریشو چې کوم تعمیر کولو ناغي مغربي دروازه بند کړه او دروازې د 2 په زیبانی وکړه. یو فرق ده. دویم دا چې دا دواره دروازې د کوټو د عامو دروازو په شانته د ځمکې سره لګېدلې وي. نه هوی دا یو دروازه چې کومه پرې خوا نه دای اوچته کړه د دا غځې پورې چې کوم ځای پورې اوس اوچته ده. دریم فرق پکې داو چې د ابراهیم علیه السلام په کعبه کې صرف 4 دیواری و، د پاسه پیچت نو. قریش په خپل تعمیر کې ور باندې
چته مو اچولو. څلورم فرق پکې داو چې د ابراهیم علیه السلام په تعمیر کې چت نو بیا د پرنالي ضرورت هم نو، پرناله پکې نه وه او دوی په چت واچولو نو د اوبو د نکاسۍ د بارې به پرناله هم کېښوه. او بل فرق پکې داو چې د ابراهیم علیه السلام د تعمیر دیوالونه ټیټو او دوی دیوالونه د هغې نه یو څو فوټه اوچت کړل. بل فرق پکې داو چې کوم وخت دې تعمیر کولو نو کافرانو ټول ایمان اسلام دین قرآن نو، لیکن بیا هم د دې دا عقیده وه چې دا د الله کور دی او د دې احترام عزت د الله په بندګانو باندې لازم دی. نو دوی به د خپلو خیالاتو په رڼا کې د خپلو سوچ فکر په رڼا کې د الله د دې کور عزت او احترام به یې کولو. نو چې کوم وخت کې د تعمیر فیصله وکړه او د سره آبادي ورانوله نو یریدل چې هسې نه چې د الله د کور په دې ورانولو شروع وکړو څه عذاب را باندې را نشي. نو اخر یو سړی تیار شه او هغه کودال راواغشته شروع یې پرې وکړه، ستیږي میږي ترې راوغورځولې او عام خلکو انتظار کولو چې کبیګا شپه کې د الله د اړخه په داسې عذاب راغه نو موږ به دا کار پرېږدو او که نه نو د دې مطلب دا دی چې الله پرې راضي دی قرآن یې به یې کړو. شپه تېره شوه هېڅ مو نه شو نو بیا په سبا پې ټولو شروع وکړه زور تعمیر یې وران کړه. نوې تعمیر یې چې شروع کولو نو مشوره یې وکړه. مشوره دا وه هر قوم به هغه پیسه راوړي چې هغه د په حلاله طریقه ګټلي، داسې پیسې به پکې نه اچوي چې یا د غلای یا د شوکي یا د جواري یا د شرابو یا د سودي. نو ټولو حلالې پیسې رایوځې کړي. تعمیر شروع کړه نو د حکیم طرف ته چې کوم دیوال دی د دغه ځای پورې چې دیوالونه را ورسېدله نو هغه شانده ختمه شوه، مخکې دیوالونه نه تلل. نو بیا دې فیصله وکړه چې به دا دیوالونه به په لنډو راته وکړو نو دغه شمالي دیوال دا یې په لنډو راته وکړه، څه حصه یې دی نه بهر پرېښوه، دغه حصه د ابراهیم علیه السلام په تعمیر کې
په کعبه کې دننه وه او دوی ترېنه بهر کړه د دې عذر په وجه دا فرقونه دي پکې د بیت الله شریف څلور ګوټونه دي لکه څنګه زموږ د دې جومات څلور ګوټونه دي مشرق او جنوب طرف ته چې کوم ګوټ دی دې ته وایي رکن د حجر اسود مغرب او جنوب طرف ته چې کوم ګوټ دی دې ته وایي رکن یمانی او مشرق شمال اړخ ته چې کوم ګوټ دی دې ته ویل کېږي رکن عراقي او شمال مغرب طرف ته چې کوم ګوټ دی دې ته وایي رکن شامي او دې څلورو واړو ګوټونو ته د عربۍ په ژبه کې وایي ارکان اربعه ارکان مانا ګوټونه او اربعه مانا څلور دې ته رکن د حجر اسود ځکه وایي چې حجر اسود کانې پکې لګېدلې دي دې ته رکن یمانی ځکه وایي چې دا یمن طرف ته دي او دې ته رکن عراقي ځکه وایي چې دا عراق اړخ ته دي او دې ته رکن شامي ځکه وایي چې دا شام اړخ ته دي د شمالي چې کوم دیوال دی د دې نه بهر دا چې ګول دایره کې پلن دیوال راتاو شوی دی د سینې پورې او هغه بوټه او د دې دیوال ترمنځ نری غونې لاره ده او د مغرب طرف ته نری غونې لاره ده یو څو کاله وړاندې ازادي وه اوس هر کال یې نوې نوې پابندیانې نو په دغه کوڅه به ډېر خلک راننوتل دي حتیم ته او څه وخت به پکې ایثار شو او بیا به د بل اړخ نه ووتل بیا څه وخت داسې راغه چې دا اړخ یې بلکل بند کړ عارضي دي دروازه یې ورته ولګوله او دا به هر وخت بنده وه صرف د امام د راتلو په وخت کې به دا ولاویده پخوا به ایمان لس اته منټه مخکې راغه حتیم کې به ودرېده یو دوه رکعته لمونځ به یې وکړه ټیم به یې تېر کړه او بیا به په دې مشرقي کوڅه راووتلو او کعبې ته دروازې ته به مخامخ ودرېده او نور به بنده وه همدغه مغربي طرف دې باندې به ټیم په ټیم خلک را ننوتلو هم او بیا به ترې هغه ووتل نور به راغله اوس د یو کال دوه کاله وشو چې دا دواړه اړخونه یې بند کړي دي دې حتیم دا اړو څوک برېږدي نه نو دغه دیوال او د دیوال په دې منځ کې چې کومه ځمکه ده د دې دوه نومونه دي مشهور نوم یې دی حتیم یو ټول ځای ته څه ویل کېږي حتیم او دویم نوم یې غیر مشهور دی علما یې پیژني نوم یې دی حجر اسماعیل
حجر اسماعیل. حجر مانا جونګړه، جونپړی. ابراهیم علیه السلام اول چې د الله په حکم سره خپل بیبي او اسماعیل علیه السلام ورکوټوالي کې د غزې ته راوړو او پرېښو او واپس روان شو. نو د تلو نه وړاندې دلته کې ورته لږ لرګي مرګي څانګې مانګې راغونډې کړې او د نور د بچ کېدو دپاره یې ولرګې وړغونې جونګړه جوړه کړه، جونپړې جوړه کړه. دغه ځای کې به مور او زوی په دې وجه دې ته ویل کېږي حجر اسماعیل. نو دغه حتیم نه ټول په کعبه کې داخل دی او نه ټول په ټوله د کعبې نه بهر دی. د کعبې د دیوال نه تقریبا 3 میټره دی ګول دیوال طرف ته دا یقینا د کعبې حصه ده او دا په کعبه کې داخله ده. او بیا د 3 میټرو نه اخذ د دې ګول دیواله پورې دا یقینا د کعبې نه خارجه ده. نو پخوا به هم چې کوم خلک پوه او هوښیار وو د مسلې نه به خبر او کعبې ته حتیم ته دننه به د تلو ورته موقع میلو شوه نو کوشش به یې کولو چې دې دیوال ته ځه ورنږدې کړي او به دې 3 میټر کې دننه لمونځ وکړي. اوس هم دغسې مسله که موقع میلاو شو دا کوشش به کې. عائشة صدیقی رضی اللہ تعالی عنها یو ورځ نبی علیه السلام ته درخواست وکړ زړه مې غواړي چې په کعبه کې دننه زه لمونځ وکړم. نبی علیه السلام عایشه د لاس نه ونیوله را یې وسته او نو مشرقي دیوال دی شمالي دیوال طرف ده د دیوال سره جوخته چې کومه حصه ده دغه ځای کې ودروله لمونځ یې وکړه او بیا نبی علیه السلام ورته فرمیل چې دغه لمونځ ته داسې شو لکه چې په کعبه کې د دننه وکړلو او بیا دا قصه م ورته ټوله بیان کړه چې دا ولې بار پاتې شوی دی لکه ما تاسو ته ذکر کړه. او نبی علیه السلام د دې تمنا هم وکړله زړه مې غواړي چې دا کعبه ورانه کړمه د ابراهیم علیه السلام په طرز یې جوړه کړمه خو عایشه ستا قوم نوي مسلمانان شوي دي هسې نه چې د دې عقیدې خرابې شي د دې نه وانه وړي چې دا څنګه پیغمبر دی نعوذ بالله چې دې د الله کور ورانوي نو ځکه مې دا پرېښو. د بیت الله شریف الله دې موږ تاسو ته بیا وښایي څلور اړخ ته چې کوم دیوالونه دي نو کم طرف ته شي حتیم دی د دې نه علاوه مخې ته جنوبي دیوال ته او د مغربي دیوال طرف ته تقریبا دومره موړه ده او تقریبا د دې ګونډو پورې ده او داسې سلوپ شکل کې ده
او په دغه ځای کې هغه کړۍ لګېدلي دي او بیا په دغه کړو کې د بیت الله شریف د غلاف هغه پړي تړلي نو دغه او باقی بعد شو شمال اړخ ده دې طرف ده دومره ځای نشته البته تقریبا د دې دوه لاسونو عمره پلن ځای دی او د هغې نه باسه حاجي خپه کېدي او د دیوال سره جوخت ولاړ دي او تقریبا د یوې خښتې عمره لوړ دی نو د درې اړخ ته چې کوم موړه ده دې ته ویل کېږي شاهزوران څه ورته وایي شاهزوران د بیت الله شریف مشرقي جنوبي ګوټ دې کې یو کاڼی لګېدلی دی او د دې کاڼي نوم دی حجر اسود دا کاڼی جنتی کاڼی دی او دا د جبريل عليه السلام په ذریعه سره اول الله پاک را لېږلی ابراهیم علیه السلام ته چې کوم کې هغه څلورم تعمیر کول د هغې نه وړاندې دا کار یې نه او دغه کاڼی تک سپینو دا هم سپینو او مقام ابراهیم چې کوم کاڼی دی هغه هم سپینو او یو حدیث کې راځي مقام ابراهیم او حجر اسود یاقوتتان من یواقیت الجنه دا د جنت یاقوت دی او دنیا ته چې الله را لېږله نو د دې نه نور پړق راختلو الله جل جلاله په خپلو قدرتونو سره د دې دواړو کاڼو هغه نور او هغه پړق او هغه رڼا ختمه کړه مرمې کړه نبی علیه السلام وایي چې که چېرته الله جل جلاله د دې دواړو کاڼو دا رڼا دا نور دا پړق نه وي ختم کړی نو گیر شابیره ټول دنیا شرقن غربن شمالن جنوبن دا به د دې په دې رڼا سره منوره او رڼا شوې حجر اسود دا یو کاڼی یو چې کله الله راولېږلو بیا مختلف ادوار راغلي دي حالات راغلي دي بیت الله شریف نړېدلی سیلابونه پرې راغلي دي نو دا کاڼی مات شوی رامات شوی دی اوس تقریبا 7 یا 8 ټوکرې دي او په دې تمامو ټوکرو کې چې کومه غټه ټوکره ده دا د غټې کجوري ده دا نیمه ده او بیا دا نورې وړي وړي دي د بیت الله شریف په دغه دیوال کې یو تیږه لګېدلې ده او دا هغه تیږې رنګ هم تک تور دی او بیا په دې تیږه کې دننه د چپسو د کاڼو په شانته دا 8 ټوکرې پکې چسپان دي نو ګوره دا حجر اسود استعلام
سنت دی یو دا توره تیګه ده غټه د دې استلام نشته یو د دې تورې تیګې نه د سپینو سرو حلقه راتاو ده د دې استلام هم نشته دي ښکلول او استلام د دې اتو ورو ټوکرو دي چې کومې په دې توره تیګه کې دننه لګېدلي بعضی اوقاتو کې ما خو درته پخوا به عمر خبرې نه وي چې چا به کوشش کولو او د حجر اسود ته به رامخامخ شو جمع به ودرېده او مخامخ به ته ورته ولاړ وي نو په دې توره تیږه کې دننه به هغه ټوکرې هغه رخې به ښکاره کېدي لاس چې پې وایي پته نه لګي لکه د هغې شیشې په شان د هغې سره یو شان دي خو هغه نښې په سترګو باندې ښکاري نو استلام د دې دي د دې کانې ډېر فضیلتونه دي یو غټ فضیلت خو دا دی چې دا جنتي کانې دي او بل فضیلت یې دا دی چې د زرګونو پیغمبرانو د صحابو د اولیاءو او د اتقیاو او د نیکانو خلقو شونډې او لاسونه پې لګېدلي هم دي او د قیامت ورځې پورې به ورباندې لګي او یو لوی فضیلت یې دا دی چې د نبی علیه السلام لاسونه مبارک پې هم لګېدلي دي او د الله د پیغمبر شونډې مبارکې پې هم لګېدلي دي او یو فضیلت یې دا دی نبی علیه السلام وایي نزل الحجر الاسود من الجنه دا د جنت راغلی او شکل راغلی وکان اشد بیاضا من اللبن په سپینوالي کې د شودو پویو د سپینوالي هم زیاد سپینو فسودته خطایا بني آدم دا آدم علیه السلام دا اولاد دی گناهونو دا کانه تکتور امام مجاهد رحمه الله دا یولو جلیل القدر تابعی دی او د قرآن کریم یو ډېر لوی مفسر دی هغه وایي چې کوم وخت کې عبدالله ابن زبیر د دې کعبې تعمیر کولو د نبی علیه السلام او د خلفاو د زمانې نه وروستو او دا کاڼې را وسپړلو نو دننه طرف د هغه کاڼې وې اوس هم تک سپینو او هغه سپینوالی ما په دې خپلو سترګو باندې لیدلی و او بل فضیلت یې دا دی نبی علیه السلام وایي زما دې قسمي د قیامت په ورځ باندې به د محشر په میدان کې الله پاک حجر اسود راولي او د الله د عرش د لاندې به ولاړي له عینان الله به ورله سترګې ورکړي کتل به پې کوي او الله پاک به ورله عقل ورکړي خلک به پې پیژني او الله پاک به ورله ژبه ورکړي خبرې به پې کوي کومو مسلمانانو چې د حجر اسود استلام کړي او الله قبول کړي
نو دغه حجر اسود با د الله پاک په مخ کې دغه کسانو مبارک سفارش کوي او الله پاک په دغه سفارش مې او قبلي د نبی علیه السلام په زمانه کې قریشو چې کوم اتم تعمیر کولو ټول خلک لګیاو د الله پیغمبر هم پکې لګیاو نو چې دیوالونه اوچت شو او دغه ځای ته راورسېدل چې کوم ځای کې به حجر اسود ږدي نو تنازع شروع شو یو قوم وی مونږ بېږدو بل وی مونږ بېږدو او دې حتی ورسېده چې ټول مسجد حرام د اسلحو نه ډک شه او قریب چې ډېره لویه خونریزي پکې شوې یو سپین ږیری بابا ابو امیه مخزومي هغه یې زه فیصله کوم ټول وی چې مشر سره وینه لاړ شئ سبا سحر د مسجد حرام په دروازو کې یو دروازه ده بابو بني شیبه په دغه دروازه چې د ټولو نه اول کوم سړی راننوتلو نه هغه به حجر اسود ږدي ټولو انتظار کولو د مکې نور خلکو نو خبر دا جرګه و مشرانو هغې د بده وه نو بس د الله پاک فیصله وه چې په سبا په دغه دروازه باندې د ټولو نه اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راننوتو او ټولو په یو اواز چغې کړې چې دا خو صادق او امین دی او بس مونږ دغه په خبره باندې راځي نبی علیه السلام د خو الله ډېر لوی عقل ورکړی د پیغمبر عقل د تمام امتیانو د عقل نه زیاتي وایي صادر راوړی خورې کوي نبی علیه السلام حجر اسود په خپل لاس په هغه زمانه کې یو راوړو او د صادر په منځ کې کېښو 12 سردارانو د 12 قبیلو په هر یو سردار ورته لاس واچوئ 12 کانستانو هغه صادر نیولی و د ګوډ ته یې راورسولو د بیت الله شریف دې ګوډ ته او بیا نبي علیه السلام کاڼي د هغه ځای نه اوچت کړلو او کوم ځای کې چې فیر د هغه ځای کې کېښوده فیصله وشو یو مسلمان باندې چې الله مهربانه شي او الله ورباندې رحم وکړي او دې د بیت الله شریف نه غیر چاپیره طواف کوي قرآن کې الله وایي وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا طول خلق او طول مسلمانان دي طواف کوي بالبيت العتيق دا هغه کورنا چې هغه زور د زړې زمانې کور دی او د جبابیرو د تسلط نه آزاد دی طواف د عربی د ژبې لفظ دی او د عربی په ژبه کې د طواف لفظي معنا ده د یو څیز نه غیر چاپیره را چورلیدل او را تاویدل او را ګرځېدل دې ته طواف وایي د قرآن او د حدیث پرنا کې د شریعت پرنا کې د الله جل جلاله د کورنا په خاص نیت سره او په مخصوصي طریقې سره او په مخصوص آداب سره وزل تاویدل را تاویدل د دینوم دی طواف هر
زل راتاویدو ته مونږ تاسو چکر وایو او د عربي په ژبه کې ورته شوط وایي او دا هره شکره چې رايوځېږي نو دې ته ویل کېږي طواف. نو په طواف کې یو مسله خدا ده د حج طواف دی او که د عمرې فرض دی واجب دی سنت دی او که نفل. نو لومړۍ مسله پکې دا ده چې طواف به بې اودسه نه کړي. اودس ورته ضروري دی او د هغې حکمت یو دا دی چې تا طواف دا مونځ دی مونځ او د مانځه لپاره اودس ضروري دی. نبی علیه السلام وایي الطواف حول البيت صلاة. د بیت الله شریف نه غیر چاپیره طواف دا مونځ دی الا مگر یو سهولت پکې دی او هغه دا الا انکم تتکلمون فيه وما ځکه خبرې منه دي او په طواف کې ستاسو د باره د خبرو اجازت شته نو شته او دی مونځ نو فلا تتکلموا الا بخیر. د طواف په وخت کې تاسو د خیر د نیکۍ خبرې کوئ فضول او عبث خبرې مه کوئ. دویمه غټه مسله په طواف کې دا ده چې ټول طواف دا به شروع کېږي هم د حجر اسود نه او ختمیږي به هم په حجر اسود باندې. او درېیمه ده چې د طواف و شکل لري مجموعه طواف لري ابتدا هم د حجر اسود نه او انتها هم په حجر اسود باندې او د هر یو شکر شروع به هم د حجر اسود وي او ختمیږي به هم په حجر اسود باندې. او بله مسله ده چې د طواف په حالت کې د حجر اسود استلام سنت دی. په کومه زمانه کې چې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه نه وه هغه زمانه کې به د حجر اسود د استلام څلور طریقې وي. اول طریقه په ټولو کې اعلی او افضله هغه دا چې شونډې ورباندې کېدي ښکلې کې دې ته تقبیل وایي ښکلول. دویمه طریقه دا وه چې لاس پې کېدي یا دواړه یا ښی لاس او ښی لاس بیا په شونډو کېدي. او دریمه طریقه په هغه زمانه کې دا وه چې د همسا په شان د چوکه به وه دا سر مې داسې لږ راته و دغه به یې ورباندې کېښوده د خلکو په لاس کې به او هغه به یې بیا خلق اوس داسې نه شي کېدی نه دې څوک برګري. او څلورمه طریقه دا ده چې د لرې نه ورته اشاره وکړي. اشاره کې به لاسونه نه ډېر زیات اوچتې او نه به ډېر زیات لاسونه ښکته کړي او نه به دا شل کې بلکې د سینې برابر به لاسونه اوچت کړي او داسې به لږ شان دي راته وکړي. او په دې زړه زړه کې به دې نیت دا وي چې زما دا لاسونه په دې حجر اسود باندې راته دي او نیت به دې دا وي چې دا استلام زه ځکه کومه چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده دا هغه سنت دی دا هغه د سنتو د اتباع په نیت باندې به کومه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جوش کې راغی او د عام مسلمانانو د عقایدو د اصلاح په غرض باندې حجر اسود ته مخامخ ودرېده او دا ګوته یې داسې ونیوله او قسم یې وکړ والله زما دې په الله باندې قسم
انی لأعلم یقینا زما یقین ایمان علم دی انک حجر چې ته کاڼې او کاڼې په دې حیثیت سره چې کاڼې لا تنفع ولا تضر پخپله نه چاته فایده رسولی شي او نه چاته نقصان لولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك كما پر خپل سترګو محبوب پیغمبر نبی لیدلی چې ته اولولي او ما ورته قتل او ما لیدل ما قبلتك نو ما بکلمته نبی خپل کړي ځکه نعوذ بالله د خلق بدا عقلي چې بدې کاني کې نفع نقصان په دې نیت به خپلو چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده او زموږ استاد دا ایمان او د عقیده چې د الله د پیغمبر مقام او مرتبه د حجر اسود نه یو په زړه زیاته ده د الله د پیغمبر مقام او مرتبه د حجر اسود نه زیاته ده خو بس دا خدا الله حکمونه دي او زما او د انسان په عقل کې ناراضي الله پاک به دې کاني دا عزت ورکړي خو لې دي هغه ځان نه وکړي چې کوم مقام نه اوچت دي او ټول پیغمبران یې خولې او عقیده به دې دا وي چې دا د الله د پیغمبر طریقه الله پاک دې به خبر باندې ماته او تاسو ټول ته د عمل توفیق نصیب کړي او سکاري د حاجه دا کوم مسله چې راغلي ده د دنیا حاجیانو داخلي کړي دي او پریشان دي الله جل جلاله دې په خپل قدرتونو سره دا مسله ختمم کی او سکاري چې داخلي کړي الله دې هیڅوک په محروم کړي او څومره مسلمانان په مقدس مکه چې ژوند دي الله دې د مرګ نه وړاندې بار بار سره زمونږ د ټول دنیا مسلمانانو د حج او د عمره سعادتونه نصیب کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم